انسان چې ګناهونه کوي نو پنځم نقصان یې دا دی چې د ده نه به غیرت ختم شي. انا لله و انا الیه راجعون. د ده نه به دغه ختم شي، د غیرت به ختم شي. چې کوم انسان تش ګناهونه کوي دا غیرت ولې ختم شو؟ کوم انسان چې ډېر ګناهونه کوي د هغه په زړه باندې تور داغ راشي، بس هغه نه په زنا باندې اړه دغه کوي، سترګو کې بېحیایي راشي، زنا هغه کوي، شرابو ته هغه لاس بیا ور اچوي، د مور او پلار نافرماني هغه کوي، دغه نو ده نه غیرت ختم شي. الله دې مونږ ټول معاف کړي او الله دې زموږ په معاشرې باندې رحم وکړي، ځکه کار ډېر خراب دی، ډېر الله دې قسم ته غرم کار ډېر خراب دی، غوره سیریس. د ژوندون هو غیرتي سړی حقدار دی، د ژوندون هو غیرتي سړی حقدار دی، بې غیرته له ژوندون سره پکار دی. او کو ازمري د لوږې مري نو غیرت یې نه مري، که ازمري د لوږې مري غیرت یې نه مري، اصلیت یې ظاهر شوی په کردار دی. نو دا خبره یاد ساته چې انسان چې ژوند تېروي او په ده کې ګوره حدیث کې راځي، الله تعالی فرمایي، بلکې حدیث قدسي دی، الله وایي زه غیرتي یم او زما غیرتي کس سره مینه ده. د الله تعالی په نسبت باندې محبوب ترین کس هغه دی چې په هغه کې غیرت وي. هغه غیرت د دین غیرت غوره. یو خو زموږ ستاسو د پښتو غیرت دی، هغه د ځان نه پکې شی وروجدي دی، دا غیرت نه دی، د دین غیرت چې کوم تا ته د شریعت غیرت ښودلی دی هغه غیرت په ځان کې راوله، هغه غیرت. نو الله تعالی وایي زه غیرتي یم او زما غیرتي بنده ډېر خوښي.